نبی علیہ الصلوۃ والسلام بردین دعا ډیر اهتمام کو دا داسې دعا ده چې بدی دعا کې الله رب عزت هغه مونږ ته نصیب شي. نن زمونږ یو سوچ دا جوړ شوی دی چې یو معصوم داغه مخې ته مونږ ګناه نه شو کولی او داغه معصوم نه مونږ یریږو که چېرې ما ته د مخې ته ګناه وکړو نو دی به خلکو ته وایي او د هغه لوی رب مخې ته مونږ ګناهونه کوو او رسره زمونږ په زړه کې او زمونږ په خیال کې څه دیهان نه راځي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا مونږ ته ښودلې ده چې د دې دعا مونږ اهتمام کوو نو الله رب عزت به بیا د ګناه نه مونږ او تاسو بچ کوي. هغه دعا نبی علیہ السلام فرمایي وي دا دعا بار بار به اللهم اقسم لنا من خشیتک وی ربا خپل ير زمونږ په منځ کې تقسیم کا خپل ير مونږ ته دومره راکا چې د ګناه نه زمونږ حفاظت کوي. ما تحول به بیننا وبین معاصیک چې زما او د ګناه په منځ کې ستا غیر راشي او زه ګناه ونه کما. د دې دعا معنی دا شو چې ربا زمونږ کې خپل ویره دومره تقسیم کا دومره زمونږ په منځ کې ویره تقسیم کا چې د ګناه او ستا په منځ کې هغه حایل شي او د دې په ذریعه باندې موږ د ګناه نه ځان ساتو. نو کچره د دې دعا اهتمام